ډیره مهرباني. السلام علیکم. دا ریډیو پاکستان دی او د نن ورځ خصوصي سلسله ځلان د ستوري سره زه ستاسو کوربه شیراز احمد شیرازي ستاسو په دروند خدمت کې حاضر یم. ګرانو او خوږو اورېدونکو، د دې پروګرام پروډوسر دی محمد امین بنګش او تکنیکي مرستیال دی محمد خورشید. خوږو اورېدونکو، سپوږمۍ له بره شوه رڼا نه کوي، سپوږمۍ له بره شوه رڼا نه کوي، تندر نیولې ده ښکلا نه کوي، جوړ د دې شپې یاري خوښه شوله، جوړ د دې شپې یاري خوښه شوله، یار چې نن ذکر د سبا نه کوي، د نوي دور دا یوه غوښتنه، د نوي دور دا یوه غوښتنه، نور په تیارو کې تګ دنیا نه کوي، او لارې د ژوند ورته څارمه ناست یم، لارې د ژوند ورته څارمه ناست یم، دغه مې ژوند دی څوک وفا نه کوي، او شیخه خبرو کې تضاد لري ته، شیخه خبرو کې تضاد لري ته، زړه مې اعتبار ځکه په تا نه کوي، او ما خو ښایستی خپل ځان لوګی کړو، ما خو ښایستی خپل ځان لوګی کړو، څنګه افکار ذکر زما نه کوي. ګرانو اورېدونکو، د ننني پروګرام ځلانده ستوري کې راسره د پښتو ادب هغه ځلانده ستوری موجود دی چې بلا موده وشوه په سر ښار اسلام آباد کې میشته دی او دلته د پښتو او پښتنو خدمت کوي. دوی شاعر دی، ادیب دی، لیکوال دی، ټلویزیون پروګرام کوربه دی او دغه شان د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد بانی جنرال سیکټر دی. زما مراد ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب دی، کوم چې په موږ په تاسو او په ټولو پښتنو ډېر ګران دی. هغوی سره نن په سټوډیو کې ناست دي. اقبال حسین افکار صاحب دا ووایم چې دوی په کال 1962 کې د مردان ضلعې په یو محنتکش خاندان کې سترګې غړولې وي او هم ابتدایي تعلیم یې د خپل کلي نه ترلاسه کړی و. دې نه پس په کال 1981 کې سر ښار اسلام آباد ته راغلی او دلته یې د وابدا په محکمه کې ملازمت اختیار کړی و. دې سره سره دوی دلته کې سماجي تنظیم پښتون ورورولۍ ارګنایزر وټاکلی شو. دې نه پس 1988 کې دوی خپلو ملګرو میم را شفق، عبدالهادي مایار، غني خټک او عنایت الله ضیا سره د پښتو او پښتنو خدمت کولو او پښتو ژبې ته وده ورکولو لپاره پښتو ادبي سوسایټۍ په نوم یو سوسایټي جوړه کړه چې تر دې دمه یې ګڼ شمېر پروګرامونه، پښتو میلې او د بلا شاعرانو کتابونه چاپ کړي دي. دې خبره کې هیڅ شک او مبالغه نشته چې په سر ښار اسلام آباد کې پښتو ادب فروغ لپاره دوی څومره خدمات دي باید چې دومره د چا هم نشته. دوی په کال 1990 کې د خیبر پښتونخوا په سطح ادبي تنظیم پښتانه لیکوال بانی ممبر او تر ډیر عمره ډیپټي سیکټر پاتې شوي دي. په کال 1999 نه تر کال 2004 پورې دوی هفت روزه اسلام آباد ایډیټر پاتې شوي، د پښتو ټي وي چینل ایویټي خیبر میزبان او همدغه ټي وي چینل د لارې په پښتو ادب بلا شی پروګرامونه کړي. اقبال حسین افکار صاحب په پاکستان کې مختلف سیمینارز کې نه صرف ګډون کړی بلکې بلا ځله په ګاونډي هیواد افغانستان کې هم په بیلابیل سیمینارونو او ادبي پروګرامونو کې برخه اخیستې. نو ځکه خو دوی په هکله شاعر دریاب صاحب وایي چې تل چې پرې آباد وي میلې د پښتنې ژبې، تل چې پرې آباد وي میلې د پښتنې ژبې، خدای دې سلامت لري زمونږ لیونی افکار. ګرانو اورېدونکو، افکار صاحب سره په سټوډیو کې موجود دی، هغوی سره به خبرې تېرې کوو. افکار صاحب، نن څه په ماتو ګډو ټکو کې ما ستاسو لنډ شان تعریف خو وکړو، خو ګڼمه چې دا ډېر کم دی. که تاسو نور هم زمونږ اورېدونکو ته خپل ځان معرفي کوئ نو باید چې ډېره به ښه وي. ډېره مننه ګران شیر احمد شیرازي صاحب. د ټولو نه مخه خو زه د ریډیو پاکستان د خارجه چارو د څانګې د مشرانو او بیا په خصوصیت سره د دې پروګرام پروډوسر صاحب محمد امین بنګش صاحب او تاسو ته مننه چې دا ښکلی پروګرام تاسو یو سلسله را شروع کړې ده او دې نه مخکې پروګرامونه ما اورېدلي دي ډېر ښه. نو نن هم زه مېلمه کړی یم، ډېره مننه، کوروداني درته وایم. او تا وایې چې په ماته ګوډو الفاظو ما پېژندګلو وکړه، نو زما په خیال چې دغه مات ګوډ الفاظ تا ته مات ګوډ الفاظ دي او ما ته دا د واډ او د درناوي آخري حده پورې چې کوم درناوی دی
د هغه زه احساسوم او دعا درته کوم چې الله پاک دې ګل ګلالۍ را ژوندی اوسي او بریالی اوسي. اقبال صاحب تعلیمي سفر بیا دغه شان د روزګار سلسله او بیا ورسره د پښتو ژبې خدمت یقیني خبره ده چې یو ډېر ګران سفر مو تیر کړی او لا روان دی. په دغه کامیاب سفر باندې دغه رڼا واچولې. دا شیرازي صاحب څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، زه یو محنتکشه کورنۍ کوم او بیا زه په خپل کور کې وروڼو خویندو کې یو خور مانه مشره او هغې نه بیا وروڼو کې او نورو خویندو نه زه مشر یم. نو لسم ما وکړو او بیا چې رانو چونکې زمونږ مالي حالت چې رانو هغه دغه و، نو د تعلیم سره زما به انتها شوق و چې یاره زه تعلیم وکړم که نه، او زیات د وکالت سره دې سره مې ډېر زیات شوق و چې د وکالت تعلیم وکړم. هغه چې رانو دغه خپلې بېوسۍ دغه ته پرې نه ښودو، نو بیا ما د لسم نه وروستو دغلته مردان کې یو میډیکل سټور و، په هغې کې ډېر مشهور ډاکټر اکرام د هغه د روډ سټور و، عثمان خان به ورته ویې د هغوی د هغې کې ما دغه کولو او هغوی ما سره ډېره مینه کوله او ما هغې سره بیا یو پرایویټ چې دی نو 12 امتحان ما ورکړو، 12 ما پاس کړو. مخکې م پکې بیا زړه مې غوښتل چې زه لاړ شم، 12 وشو، خو بس هغه حالات داسې څه پکې منځ کې راغلو، نو زه چې دی نو زما مور ناجوړه شوه، هغې هغه ټایم چې دی نو زه غوښتو چې زما واده وکړي. ما واده ته زما سبق سره شوق و، هغه بیا هغې ما نه کشر ورور و، صفات دی خدای پاک دې وبخي، هم ډېر قابل و، سردار حسین نوم و. نو هغه وی چې یاره که ته واده نه کوې بیا دله مونږ کوو، مجبوري وه، مور مې هم ناجوړه وه. نو هغه ما وی چې یاره د ده تعلیم به خراب شي، یا کشر دی که نه، نو به دا قرباني ما ورکړه. نو ما واده وکړو، نو بیا هغې سره نوکرۍ په سلسله کې زه دلته اسلام آباد ته هم راغلم، واده نه مخکې راغلم میکسي کې. نو بس هغه خو دا ده چې هغه سټډي چې ده مطالعه نو هغه د الله په فضل سره هغه جاري ده او هغه به تر څو پورې چې ژوندي وو نو هغه به جاري، ځکه چې علم چې کوم دی نو هغه اختتام نه لري که نه. نو دغه ده چې هغه شکر دی هغه جاري ده، بس هغه کوو. بالکل اقبال صاحب د پښتو ادبي سوسایټۍ په سرښار اسلام آباد کې قیام یقینا چې یو ډېر غټ کار دی ستاسو دی چې موږ څومره هم تعریف وکړو څومره هم موږ وستایو، یقینا چې دا کمه ده. دا آیډیا ستاسو ذهن ته څنګه راغله او تر دې دمه د دغه سوسایټۍ د لاندې د سوی لاندې تاسو څومره پروګرامونه کړي دي او څومره کتابونه مو چاپ کړي دي؟ نو یو خو دا ده چې قدرت په ټولو انسانانو کې هغه اشرف المخلوقات ورته وایي که نه، او بلا صلاحیتونه پکې دغه کړي دي. نو یو بیا چې دی نو ځینې یې هغه دغه صلاحیتونه ادراک چې دی نو هغه بیا ورسره ماحول باندې وډیپینډ کوي چې ماحول هغه ته څنګه میلو شي. نو دا دی چې زه لومبی مردان کوم نو ما ته ډېر ښه ماحول و زمونږ هلته ادبي که نه، زمونږ مشرانو پیر ګوهر صاحب، قمر رایي صاحب، شیر علي باچا، حسن خان سوس صاحب او ډاکټر امین الحق اندیش صاحب، ډاکټر اسرار صاحب او اسرار د تورو، ممرې شفق، ډېر مشرانو دي هلته، یو ادبي ماحول و. او زمونږ کور هم چې دی نو د کمیټۍ سره خوا کې وغورځو که په د میونسپل کمیټۍ کې حال و، هغې کې به مشاعرې و هغه کېدې، مونږ واړه وو هغې ته به تلو. یو خو هغه دغه شو، بیا چې رالوي شو تقریبا دغه 77-78 کې زمونږ بیا ملګري ځوانان، وصال قریشي، زه، نهار اوان، دلباساني، نو مونږ یو ځوانانو نو مونږ بس پښتو نوې ادبي ټولنې په نوم یو تنظیم هلته جوړ کړو. هلته تنظیمونه وو، مشران وو، خو لکه هغه وخت کې هلې ځلې چې دی نو هغه نه وې. مونږ دغه تنظیم جوړ کړو، نوې ادبي ټولنه، او هغې کې هلې ځلې شروع شوې. او زه بیا لږ وخته پورې هغې کې ومه، بیا زه راغلم اسلام آباد ته. نو چې اسلام آباد ته راغلم، اوس قدرت هغه
دغه ورکوي نو دلته پښتون ورورولي وسنګ چې تا ذکر وکړو نو هغه وخت کې هغې ډېر کار کړی وو دوه غټ سیمینارونه یې هم کړو نو هغې دوه ډلې شوي زه چې راغلم نو دواړو ډلو زه د ادبي کلتوري څانګې ارګنایزر مقرر کړم نو هغې سره لږ تلم راتلم بیا زه شفق صاحب چې دی نو میمرې شفق صاحب دلته ریډو کې و خبرونو څانګه کې و هغه له ورغلم هغه ته مې وویل چې یاره دې زه دغه کړی یم او د هلې ځلې نو ما ته وویل چې یاره دا دوه ډلې شوي مونږ خو شاعران ادیبان یو مونږ خو د مینې خبره کوو د ورورولۍ خبره کوو دغه نه داسې کوو چې مونږ خپل تنظیم جوړو هغه ما ته نومونه ولیکو دا د دوه اتیا یو قسمه خبره ده بیا چې کوم دی نو هغه مونږ عنایت الله ضیام او عبدالهادي مایار صاحب هم هغه ما ته نومونه ولیکو کوم شاعران ادیبان چې هلته موجود وو نو بس بیا ما هغې پسې ګرځېدم هغه ورځو کې وسیلې هم ډېرې کمې داسې اسلام آباد داسې نه و لکه څنګه چې اوس دی که نه نو ډېر په مشکله باندې یو تن ته مې ځان ورسول نو په 1986 کې مونږ دا غني خټک صاحب اوس وفات شو خدای پاک دې وبخښي د هغه په کور کې مونږ یو میټینګ وکړو غني خټک صاحب او شفق صاحب یو شپږ اصول جوړ کړل او پښتو ادبي سوسایټي دې باندې مونږ خبره کړو دا نوم چې دی نو مونږ پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد دا تنظیم هم جوړ بالکل په پاکستان کې خو تاسو ډېر پروګرامونه اټینډ کړي دي ډېر سیمینارونه اټینډ کړي دي همدغه شان زموږ چې کوم ګاونډي هیواد دی افغانستان تاسو هلته کې هم بلا ځله تللي یې ګڼ شمېر پروګرامونه مو اټینډ کړي دي که په دغه سفر باندې لږ رڼا واچوئ چې کوم کوم پروګرامونه ته تللي یې او هلته کې تاسو ته څنګه فیل شول دغه ستاسو چې کوم سفر و نو هغې خو ډېر زیات د افغانستان او پاکستان چې دي دا داسې وګڼه چې دا یو وجود او دوه قلبوته دي که نه او دی علامه اقبال هغه وایي آسیا یک پیکر به گلس او ملت افغان در پیکر نو دا چې هلته دا لر او بر چې مونږ ورته وایو پښتانه دي که نه دې کې شک نشته پښتانه دا ټول یو نسل دی یو قوم دی خو دا ده چې لکه ملکونه خو دوه دي که نه دې وخت کې نو دا یو حقیقت دی دا حقیقت به تسلیمو ځکه چې مونږ هلته ځو نو هم په پاسپورټ او ویزه ځو داسې نه ځو که نه نو هلته چې مونږ تللي نو افغانانو هم لکه افغانانو غالب اکثریت ته پاکستان سره مینه لري که نه او د پاکستان خیر غواړي اکثریت مونږ دا هلته احساس کړی غالب اکثریت نو دا ده چې منځ کې پکې ځینې خلک یې هغې پکې کاڼي ماڼي هم ټکوي خو دا ده چې اکثریت چې دی نو هغه افغانان هغه ښه خلک دي او هغې مینه لري د پاکستان سره او پاکستان هم د افغانستان سره مینه لري د هغې چې کوم دی نو کوم دلته چې دغه چې جوړه شو په 78 کې تقریبا د هغې نه وروسته تر اوسه پورې زموږ افغانان دلته دي او ښه خوشحاله دي هغې پاکستان سټوډنټ دلته راځي خلک تعلیمونه راځي هغې نو دا ده چې هغې پکې یو دغه ده یو ځینې مسلې دي که نه مسلې دا دي چې اوس هغې ډیپنډ په افغانستان دی لکه د بیمارۍ د تعلیم که نه دا هغې په پاکستان دی نو په دغه کې ورته اوس خو حکومت پاکستان او دواړو ملکونو هغه وکړو سهولتونه یې ورکړل نو دا چې مخکې کم وخت کې مونږ تلو نو هغه ټایم کې به دا چې یاره دا ویزو کې نرمۍ راشي او د سټوډنټانو ته داسې دغه وشي او د مریضانو ته که نه نو دا خبرې به چې دی نو هلته هغې کولې د هغې ډیمانډ او ما خپل هم لکه په مضمونونو کې ما کتاب دی راپورتاژونه مې چاپ کړي دي مارګلینه تر کابله په هغې کې هم د هغې ذکر شته چې یاره دا مسایل دي که دا حل شي نو ضروري به نور هم چې دی نو ښه شي د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې په تعلقاتو کې تریخوالی هم راغلی دی تاسو به د پاکستان او د افغانستان په تعلقاتو باره کې څه ویل غواړئ دا تاوتریخوالی چې دی نو وخت سره بس راځي ما خو درته وویل چې درېمګړي او څلورمګړي او که نه خلک پکې کاڼي ټکوي خو دا ده چې لکه ولسونه د دواړو ملکونو ولسونه
هغه چې کوم دی نو د هغه د یو بل سره مینه لري لکه په دې سوشل میډیا باندې یا په نورو وسیلو باندې ګورو چې دلته ځینې خلک لکه هغه دلته هم دي سالته هم دي یو بل ته ډېره بې تهذیبه ژبه استعمالوي که نه خو د هغې باوجود چې دی نو هغه د هغه خلکو هغه دسیسې چې دي نو هغه شنډې ځي عوام چې دی نو هغې کې دشمني نه را پیدا کېږي نو دا ځکه چې د هغې زړونه یو دي هغه که د هغه ملک خلک دی که د دې ملک خلک دی او صرف د دې ملک صرف موږ نه پښتانه نه چې زموږ د دې ملک نور خلک چې دی نور قومونه چې دي نو هغه هم د هغې سره چې دی نو مینه لري او دغه شان د هغه طرف هم دي منځ کې پکې راځي او دا یي اکثر په دغه کې خو دې کې چې کم دی نو دا داسې نه ده چې دا به خدای مکه داسې یو دغه ته ورشي چې هغه به افسوسناک وي ستاسو شاعر طرف ته به راشو ستاسو شاعري ډېره خوږه شاعري ده خلک یې ډېر خوښوي او پښتنو باندې ډېره ګرانه ده پښتنې به مختلف محفلونو کې ستایي هما مختلف سنګران یې وایي هما لکه ستاسو یو غزل دی چې د ستا تصویر ته په کتو مې مینه نه ماتېږي دا ته چې نه یې په سپرلو مې مینه نه ماتېږي او زما د ژوند د درد او غم قصه نغمه نغمه کړه زما د ژوند د درد او غم قصه نغمه نغمه کړه په دې نشو او تماشو مې مینه نه ماتېږي او د ژوند تورتم کې راته شمه شه بلېږه مدام د ژوند تورتم کې راته شمه شه بلېږه مدام په توره شپه او ورکو مې مینه نه ماتېږي او د زلفو بام باندې مې ځای کړه د بیدیا ګلاب یم د زلفو بام باندې مې ځای کړه د بیدیا ګلاب یم تش د نظر په راکتو مې مینه نه ماتېږي او په خپلو سترګو په کاسو کې را د مینې شراب په خپلو سترګو په کاسو کې را د مینې شراب د دې شیشو په ګیلاسو مې مینه نه ماتېږي او د مخ شفق دی په افق د ماښامي پرېوتو د مخ شفق دی په افق د ماښامي پرېوتو د سکڼ ماښام په نظارو مې مینه نه ماتېږي او د فطرت غېږ کې یم افکاره ستا یادونو سره د فطرت غېږ کې یم افکاره ستا یادونو سره دغسې اوسه په پردو مې مینه نه ماتېږي دا د شاعرۍ دومره غټ سفر دا د کله نه شروع شو تر دې دمه څو کتابونه لیکلي دي او څومره کتابونه ستاسو چاپ شوي دي یاره جي بس لکه داسې وه یو خو زه ډېر وړوکی وم ما ته اوس چې زه سوچ کوم نو یاد شي هغه ورځو کې زمونږ په کور کې د بجلۍ یو ټرانسسټر به ورته وي هغه ورځو کې ریډو او هغې کې زه به هغه ریډو ته داسې چې دا سندرې به وې نو خصوصا د فولکلور سندرې که نه مصریزې دا په ما ډېرې زیاتې خوږې لګېده دا موسیقي به راباندې ډېره خوږه لګېده او ما به هغه ډېر وړوکی وم لکه زه چې سوچ وکړم چې خدای پاک اوس هغه عمر کې لکه په دې څو ما به دا اورېدې او بیا ما هغه ریډو ته چې دی داسې کتل او شاته مې کتل چې یاره دې کې خلک کم ځای راسي یو ورځ پکې مخې ته یو دغه وه څه پرده غوندې وه او هغې کې وه بجلي هغه رڼا غوندې وه هغې ته مې چې ګوته وردننه کړه کرنټ یې راکړو نو دغه بیا زمونږ په دې کورونو کې هغه وخت تېر شو د محرم کې او په ربیع الاول اوس موږ ورته بعرفات او عاشوره به ویله که نه نو په دې کې به دا زنانه چې دی نو راټولې وې هغې کې به کمې دغه له به چې زنانه له به ورتله پښتو نو یو جنګنامه وه یو وفاتنامه وه نو هغه وفاتنامه چې وه هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې یو نعتیه دغه و که نه او بل چې کوم دی نو دغه جنګنامه چې وه نو دا د کربلا د واقعې چې دی نو دا به هغې وي او دې سره به زنانو نورو ژړل او ډېر دغه به نو موږ به هغه ډېر اورېدو که نه بیا چې داسې سکول ته شو سکول کې بیا په کورس کې چې دی نو زمونږ د کلاسیکي شاعرانو او د جدید دور د شاعرانو کلامونه نو دا به ډېر خوند راکولو او پښتو یو سبجیکټ و کتابونه مو نو دا ماله ډېر په شوق به مې د پښتو کتاب وی نو بس بیا داسې یو وخت راغی د تقریبا ساعتم نه هم چې یاره زه څه ولیکم داسې یو دغه چې یاره زه هم دغه شان څه ولیکم
بیا ما پکې څه لیکل شروع کړل شعرونو کې. هغه بیا زمونږ یو استاد په نهم کې یا لسم کې هغه چې دی نو وی چې یاره که تاسو کې څوک شاعري کوي نو هغه ما ته چې دی نو خپل هغه ما سره کاپیونه ملګري چې وم زه خو شرمېدم هغې کاپي ما نه واخېسته ویې ښوله ورته نو هغه چې وکته نو هغه وی چې یاره جراثیم درکې شتې خو لږ دغه پالش کول به غواړي که نه هغه بس بیا داسې ورو بیا ما ورته وویل چې دغه سټیپ ته راوړو ملګري وصال قریشي او نیار افغان الباساني نو بس هغې هم شاعرانو بیا زمونږ همزولي نو کېناستو به یو بل ته هم شعرونه بیا هم هغه تنظیم جوړ کړو نو هغه مونږ روزانه بیا اجلاسونه تنقیدي مشران به هم راتلل نو هغې کې مونږ د یو بل اصلاح کول او بس دغه شانتې بیا کیسه روانه شوه. ګرانو خوږو اورېدونکو اقبال صاحب سره په پروګرام کې ناست دی ورسره به نورې خبرې هم کوو. افکار صاحب ستاسو په شاعرۍ کې په یک وخت باندې رومانیت هم ښکاري انقلاب پکې هم ښکاري لکه ستاسو یو غزل زما وړاندې پروت دی چې زړه مې یوت شو د ځیګر په سرو لمبو کې خدای دې راوله سپرلی په اننګو کې او ستا د زلفو سورې چېرته دی چې کښېنم ستا د زلفو سورې چېرته دی چې کښېنم زه ولاړ درته د هجر په غرمو کې او در په در کډې په سر خانه بدوش یم در په در کډې په سر خانه بدوش یم دغه ژوند دی چې مې تېر شو په کوڅو کې او ای افکاره لیونیه زه چې لاړ شو ای افکاره لیونیه زه چې لاړ شو قدر نشته د پښتو په پښتنو کې. نو زیاتره شاعري مو په څه کړې ده په انقلاب یا په رومانیت؟ زما بس دا رومانیت چې دی نو اکثر مونږ ډېر مختصر دغه کوو که نه او دا مینه چې ده نو مینه د انسان په فطرت کې چې دی نو دا اخلی شوې ده که نه. رحمان بابا وایي چې دا دنیا خو دی له عشقه پیدا کړې او د هماو مخلوقات دی پلار دی دا نو بس د مور او پلار سره خپل ځان سره مینه د خپل رب سره مینه د خپل مور او پلار سره مینه خویندو وروڼو سره مینه که نه او محبوب سره مینه بیا داسې وطن سره مینه بس داسې زه نو زما دی چې بنیادي طور زما طبقاتي جدوجهد چې دی او سماجي انصاف نو دې دا زیات چې دی نو دغه کېږي او ورسره بیا رومانټیک شاعري هم پکې دغه کېږي وخت په وخت سره راځي نو دا دی چې بنیادي طور دغه دی بل دا دی چې د خپل وطن سره مینه انسان سره مینه د خدای د مخلوق سره مینه نو بس دا ټول څیزونه چې دی نو دا پکې. شیراز زما په خیال تاسو خو د افکار صاحب تقریبا کافي غزلې مو ویلي خو خوند لګوي چې شاعر په خپل کلام زما لوستم دغه غوښتنه وه د هغوی نه ځکه چې اکثر شاعر چې څه محسوسوي کوم مثلا د واردات پې تېرېږي بیا هغه محسوس کړي بیا یې لکه د قلم ژبې ته وسپاري بیا یې چې هغه درد او هغه جذبات احساسات شاعر په خپله ژبه وایي نو هغه بیا لا خوند کوي. ستا د خولې خو لا خوند کوي خو چې افکار صاحب موږ ته په خپله ژبه وایي زموږ اورېدونکي ته ځان هم په دغه ماته کوي چې افکار صاحب څه واوري. بلکل بل دا دی چې د دې خو لکه د شاعرۍ مثلا مختلف اړخونه دي کوم چې هغه یې ذکر کړ سره کې مثلا د فکر د رومانیت دی پکې او دقسې طبقاتي شعور او د مثلا د برابرۍ ذکر دی پکې او لکه مثلا د معاشري هغه د شاعري چې کوم دی نو د ژوند لپاره ده د ژوند یو سپېڅلی پیغام دی پکې نو افکار صاحب که داسې کلام موږ سره شریک کړي نو اورېدونکي هم خوشحاله شي. جی بالکل ضرور ولې نه. دا جی یو غزل دی تور سترګې په تیارو کې راپسې دي تور سترګې په تیارو کې راپسې دي بلاګانې دي په شپو کې راپسې دي تور سترګې په تیارو کې راپسې دي بلاګانې دي په شپو کې راپسې دي او زه په کومه لار چې زمه ښکلا پاشم زه په کومه لار چې زمه ښکلا پاشم رقیبان مې په هیلو کې راپسې دي او دغه بس دی زما جل وهلي ژوند ده
ډاکټر صاحب جی دغه بس دی زما جل وهلي ژوند نه ستا یادونه چې سوکړو کې راپسې دي واه واه او شیرازي صاحب تور د مینې دی ما پورې کړو په سترګو واه تور د مینې دی ما پورې کړو په سترګو ستوري خاندي په مزو کې راپسې دي ډېر زبردست ډېر او ستوري خاندي په مزو کې راپسې دي او ستا د مینې د جنون دغه پرزو ده واه ستا د مینې د جنون دغه پرزو ده ولسونه چې په تلو کې راپسې دي یو ځل بیا چې ډېره مننه ستا د مینې د جنون دغه پرزو ده ولسونه چې په تلو کې راپسې دي او د زړه زخم مې لاغلی نه دی خاندي د زړه زخم مې راغلی نه دی خاندي سره ګلونه په وږمو کې راپسې دي او نوې لار نوې ژوندون نوې اسره ده نوې لار نوې ژوندون نوې اسره ده ژوند ځپلي په اسرو کې راپسې دي او د افکار خو اوس ملګرې شبخوري شوه د افکار خو اوس ملګرې شبخوري شوه خوبولي په خوبو کې راپسې دي ډېر زبردست افکار صاحب یو بل غزل چې کوم دی هغه زمونږ اورېدونکو ته زمونږ چې کوم دا مهال تاسو اوري په د ریډیو پاکستان ایکسټرنل سروس د خاطر شاروکرا پروګرام کې هغوی ته یو بل غزل وړاندې کړو ډېره مهرباني ضرور جی مونږ خو بس هغه دغه خبره سایل صاحب زه خو سپرلي ستا د خندېدو دپاره غواړم دا د امید ګل د رجېدو دپاره غواړم ته چې شمه شمه شي او زه پتنګ پتنګ شمه داسې یوه شپه د سوځېدو دپاره غواړم نو مطلب دا دی چې مونږ خو دغه غواړو چې خپل قوم ته خپل ولس ته ورکړو زړه کې مې غوټۍ د هیلې ټولې رېجېدلې دي مونږ کړه توبه ماته نن مو بیا په لپو څکلي دي زړه کې مو غوټۍ د هیلو ټولې رېجېدلې دي مونږ کړه توبه ماته نن مو بیا په لپو څکلي دي او کوم داسې پې مخی دی د زړه قاتل چې جوړ نه شو کوم داسې پې مخی دی د زړه قاتل چې جوړ نه شو ټول ښکلي وم ستا په څېر وم تا ته خوی کتلي دي کوم داسې پې مخی دی د زړه قاتل چې جوړ نه شو ټول ښکلي وم ستا په څېر وم تا ته خوی کتلي دي او مونږه لیوني یو مونږ په مینه په وفا مین مونږه لیوني یو مونږ په مینه په وفا مین خوله کې مو خندا غمونه زړه کې مو ساتلي دي او مه ورله لاسونه دا د شپې ورورکینې دي مه ورله لاسونه دا د شپې ورورکینې دي دا د زړه بسري د سر وره راوتلي دي مه ورله لاسونه دا د شپې ورورکینې دي دا د زړه بسري د سر وره راوتلي دي او شیخ د خوده ووت بې خدای کې بار څه وایي شیخ د خوده ووت بې خدای کې بار څه وایي نن یې خپل جانان ته جوړ په زور او زیر کتلی دي نن یې خپل جانان ته جوړ په زور او زیر کتلی دي او ژوند پیکه پیکه شو د سرو شونډو ذکر چرته دی ژوند پیکه پیکه شو د سرو شونډو ذکر چرته دی تورې شپې را درومي ستا یادونه دم ختلي دي او مخ ته را څرګند کړه پلو لرې کړه نورمخیه مخ ته را څرګند کړه پلو لرې کړه نورمخیه دا د ژوند وګړي لار کې تا ته خپنیولي دي او دا څه نوې نه ده د زړه د مینتوب کیسه دا څه نوې نه ده د زړه د مینتوب کیسه تل چې د وړو د کوڅې ما پورې خاندلي دي او څرنګ به خاوند ته د خپل کور کټوی برغولی شي څرنګ به خاوند ته د خپل کور کټوی برغولی شي تا چې ارمانونه د افکار په اور سېځلي دي واه ډېر افکار صاحب ډېره مننه ستاسو د راتګ یقینا د افکار صاحب خبرې ډېرې دي خو زموږ د پروګرام وخت په راغونډېدو دی یو ځل بیا د ریډیو د اړخه زموږ د پروګرام پروډوسر له اړخه ستاسو د راتګ ډېره مننه یقینا چې تاسو به د خپل راتګ دغسې هم جاري ساتئ انشاءالله ګرانو اورېدونکو دا ښاغلی افکار صاحب چې تاسو د هغه تفصیلي خبرې واورئ افکار صاحب زموږ د پښتو هغه ځلنده ستوری دی چې
د نثر او شاعرۍ په میدان کې ډېر خدمات ترسره کړي دي. د صحافت د میدان هم تجربه کار لوبغاړی دی. یقینا زه به دا وی سره وایم چې تر څو پورې پښتو او پښتانه ژوندي دي تر هغې به د افکار صاحب په نوم او د هغه په فن باندې پښتانه ویاړ کوي او نازېږي. همدې سره د پروګرام وخت راغونډېږي. خپل کوربه فاروق انجم او د دې خپرونې وړاندې کوونکی امین بنګش، ورسره زما مرستیال کمپیر شیراز احمد شیرازي، انجینیر خورشید. تاسو نه غواړي عزت ښاد او اباد سي. شپه مو په خیر ده. الله پامان.